بسم الله الرحمن الرحیم. باب العول. د وراثت په مسایلو کې یو مسله دیته د عول مسله وي. عول چې کوم دی عال یعول جور ته وي، ظلم ته وي. نو په دې مسله کې په ورثو باندې یو قسم ظلم وي، ځکه حصه بیا کمیږي. مخکې مثالونه ویوم، یو انسان ته په شپږو کې شپږمه حصه میلاویږي. عول یې وکړی شو، اوس به دا مال د شپږو په ځای باندې په اتو تقسیم، اوس به ورته اتمه میلاویږي. نو حصه کمه شوله. نو چې حصه کمه شوله نو ځکه عول جور ته وي، ظلم ته وي، د حصه کمه شوله. عول چې کوم دی دا رفع اوچتوالي ته وي. دې ته عول ځکه وي چې په دې کې دا مخرج اوچتیږي. مسله د 1200 نه د یرې جي کار نه کوي، دا مخرج اوچت کا 1400 ته واړوه، دا مخرج اوچت کا 1500 ته واړوه، نو ځکه ورته عول وي. صحابو په مخ کې هم دغه شانتې مسله پیدا شوله، مشوره شروع شوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه ده، مختلف حضرات صحابه ناست دي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه په عول باندې. خیر د مسله کې دی دا مخرج چې په دې شپږو تقسیمو، په 9 نه تقسیم کا کنه، په 8 تقسیم کا، په دې تقسیم کا او د هغې نه چې کوم دی مسله جوړه کا. نو په عول باندې مسله راغلې وه چې یوه ښځه مړه شوې ده او د ښځې مور پاتې ده، خور یې پاتې ده سکه، او بل طرف ته خاون پاتې دی. نو دا 3 کسان پاتې دي. اوس چې وګورو ښځه مړه شي بچی نه، خاوند دپاره نصب کېږي. دې خوا چې کوم دی ښځه مړه شوې ده، خور یې پاتې ده، بچي نشته. نو چې بچي نشته چې کوم دی خور دپاره هم نیمه کېږي. اخوا ته مور پاتې ده، نو مور چې که دی بچي نه یا چې کوم دی خویندې دوه نه، د مور دپاره سولس کېږي. دا قانون دی د مسلې. خو دلته چې وګورو په مسله کې 2 نصف راغلی او په مسله کې سولس راغلی دی، او طریقه دی چې مسله کې نصف راشي او سولس راشي، مسله خو د شپږو نه کېږي. که چې د شپږو نه دې کړه نصف په شپږو کې 3 دي، دا چې کوم دی د خاون، بل نصف پکې 3 دي، دا د خور، اخوا ته مور پاتې شوه، سولس پکې 2 دي او شیخ په شپږو کې 2 واغستو. دا مسله راغلې وه چې کوم دی، نو صحابه پکې متحیر شول. حضرت عباس صاحب چې کوم دی رایه ورکړه، داسې وکړه دا مال چې شپږ ځای تقسیمې نو پکې نه پوره کېږي، خو د شپږو په ځای 8 ته واړوه که نه، په 8 یې که. اوس به په شپږو کې چې کوم دی نصف 3 دي، 3 د خاون، بل نصف 3 دي، دا پکې د خور، سولس پکې 2 دي، دا پکې د مور، جمع که 8 به شي. عول یې وکړو د شپږو په ځای خبره 8 ته لاړه. دا عول د حضرت عمر صاحب د زمانې نه د دې مسلې نه خبره شروع شوله. جمهور حضراتو سره موافقت کړی ده، ټولو منلې ده. بیا چې کله حضرت عمر صاحب وفات شو نو وروستو چې کوم د حضرت عباس ته نه انکار کړی دی، ازوی عبدالله ابن عباس، هغه ته انکار وکړو. سره د دې نه چې رایه د پلار وه، بیا پې صحابو عمل هم کړی دی، خو لیکن عبدالله صاحب ته نه انکار وکړو. هغه داسې نه وی. هغه چې کوم دی په دې صورت کې د دې خور دپاره ما بقیه وی، هغه د خور دپاره نصف نه وی، ما بقیه وی. هغه تقسیم په دې مسله کې داسې کوي، ښځه مړه ده، خاونې دی، بچي نشته، نصف، مور سولس. نو مسله کې نصف سولس راغی، د شپږو نه کېږي. نصف پکې 3، دا د خاون، سولس پکې 2، دا د مور، باقي پاتې شو د یو پکې ورکه دی دغه له خور له ورکه عصبه که. نو یو قسم د خور عصبه کړې ده په دې مور باندې، خو نور حضرات خو په دې عصبه نه وي. نو عول دا د جمهور رایه ده، احناف په دې باندې قول کوي. نو فرمایي باب العول. العول عول تعریف دا دی چې ان یزاد علی المخرج شیء، اضافه وکړی شي په مخرج باندې د څه شی، من اجزائه د اجزاونه، زیادت په مخرج راشي. اذا ضاق کله چې دا مخرج تنګ شي عن فرضین د فرض نه، فرض د شپږو نه د شپږو نه دا نه پوره کېږي، تنګ شي، نو عول وکړه، اضافه وکړه، 9 ته واړوه، 8 ته واړوه. دا تعریف. اوس د مسلې تحقیق دا دی، اعلم ان مجموع المخارج 7، ټول مخارج چې وګورې دا 9 دي. و ځکه دی چې ګوره تا هلته دا مسائل موږ تقسیمول په 2 نوعو باندې.
نسب دی، ربع ده سمن دی. درې مخرج خو ده که نه؟ نسب د 2 نو، ربع د 40 نو، سمن د 8 نو. بیا نوع ثاني کې ثلث او ثلثین او سدس، په دې کې 2 مخرجه جوړېدل. د ثلث او د ثلثین یو مخرجو 3، د سدس بل مخرجو. نو په نوع ثاني کې 2 مخرجه رال. نو 3 په نوع اوله کې و، 2 په نوع ثاني کې و. نو 5 مخرجه خو دې نه جوړ شول. بیا دې وې نوع اوله چې د نوع ثاني سره خلط کې، نو یو خلط کوه. نسب د نوع ثاني د بعضې د کل سره خلط کې. دارنګې نسب دا د نسب چې کوم دی خلط کا د نوع ثاني د کل یا د بعض سره، یا ربع خلط کا یا سمن خلط کا. نو 3 مخارج دې نه جوړېدل. خو چې نسب خلط کېدو نو مثلا چا نه جوړېدله؟ د شپږو نه. د شپږو مخرج خو مخکې شته، نو ځکه بل ته ضرورت نشته. ربع چې خلط شي مسله کېږي د 12 نه. سمن چې خلط شي مسله کېږي د 24 نه. 2 دلته پیدا شو. نو 2 دا دی او 5 هغه و. ټوټل څونه شو؟ و مخارج شو. نو دی فرمایي مجموعه د مخارجو 7 دا ودي. 4 منها لا تعولو. 4 مخارج داسې دي چې په دې کې عول نه وي. عول ځکه نشته چې تتبع استقرا سره د دې حضراتو حصې چې راوالی د خپل مخرج نه د هغې حصې پوره کېږي. تتبع استقرا په دې ده چې دا حصې پوره کېږي، نو ځکه پای کې عول نه وي. هغه 2 3 4 8 دا 4 مخارج دي. کم چې مسله د 2 نه کېږي په دې کې عول نه وي. دارنګې نوع اول چې کم 3 صورتونه دي. نوع اول، د نوع اول مسله د نسب نه وه، ربع نه وه، د سمن نه وه، په دې یو کې معول نه کېږي. د نوع ثاني یو مخرج چې ثلثین او ثلث دی، په دې کې معول نه کېږي. دا 4 مخارج په دې کې عول نه کېږي. او د نوع ثاني 2 مخرج چې سدس دی، که داسې ورته وایي او که داسې ووایي چې د خلط نه کم 3 مخارج جوړېږي، د خلط نه اقو کې عول کېږي. غیر خلطیو کې هلته عول نه وي. په خلطیو کې چې کم دی عول دی. نو خلط نوع اول نسب چې خلط شي د نوع ثاني د بعضې کل سره مسله د 6 نه وي، او چې ربع خلط شي مسله د 12 نه وي، چې سمن خلط شي مسله د 24 نه وي. دا 3 مخارج په دې کې عول کېږي. و3 منها قد تعول، کله کله پکې عول کېږي. دا مقصد چې همیشه دپاره، خو کله کله په دې کې عول کېږي. هغه کې 6 12 40 دي. اما 6 هر چې 6 مخرج دی فإنها تعول إلى 10. دې کې عول راځي لسو پورې، وترا وشفعا. لسو پورې پکې عول راځي، وتر شفع دا مسائل تتبعي دي. دوی چې څومره تتبع استقرا کړې ده، نو 6 چې کوم مخرج دی په دې کې عول تر لسو پورې راتلی شي، بره نه راځي. بیا لسو پورې چې راځي نو شفع او وتر دواړه راتلی شي. به طوري مثالونه، یوه ښځه مړه شي چې کوم دی، خاوند یې پاتې شي او 2 عیاني سکه خویندې پاتې شي. ښځه مړه شوله، خاوند یې پاتې شو او 2 عیاني خویندې پاتې شي. نو بچی نشته، خاوند دپاره نسب دی، عیاني خویندو دپاره ثلثین دي. نو نسب خلط شو د ثلثین سره. مسله د 6 نه وي. په 6 کې نسب 3 دا د خاوند، ثلثین پکې 4 دا د عیاني خویندو. اوس یې جمع کا 3 او 4 اوه. دیني مخرج تنګ شو. نو عول یې وکړو، مسله ته لاړه. نو دا عول شو، یو عول ته لاړه. دا هغه عول دی چې عول کېږي چې کوم دی وترن. عول چې کوم دی شفعن ورته وایه. بل مثال، یوه ښځه مړه شوه، خاوند یې پاتې شو، 2 عیاني پاتې شول، یوه ورسره مور پاتې شوله. خاوند دی، 2 عیاني دي، ورسره مور ده. ښځې د ښځې بچي نشته، د خاوند کېږي نصف. 2 عیاني دي ثلثین، او چې 2 عیاني راشي یا د مړي بچی راشي، مور سدس ته رسوي. دلته خو 2 عیاني راغلي دي، 21 صورتونه دي. به 2 عیاني رال، مور سدس ته لاړه. نو مسله کې نسب ثلثین سدس رال. نو نوع اوله نسب خلط شو د ثلثین او د سدس سره، مسله د 6 نه کېږي. نسب په 6 کې 3 دي، 3 دا د خاوند، ثلثین پکې 4 دي، دا د عیانیو، سدس پکې 1 دا د مور.
اوس یې جمع که 3 4 یو د مور 8 مثلا موږ د شپږو نه شروع کړې وه مخرج تنګ شو 8 ته لاړه دا هغه دی چې عول یې وکړو شفعا همدارنګې چې کوم دی عول 9 ته وکړي یو پکې بل سیوا که ښځه مړه شوله خاون یې پاتې شو عیاني پاتې شول 2 مور یې پاتې شوې ده یو ورسره اخیاپي سیوا که اخیاپي پاتې شوی دی خاوند دپاره کېږي نصف عیانیو دپاره کېږي ثلثین د مور دپاره کېږي سدس اخیاپي دپاره کېږي سدس مسله کې رال نصف ثلثین او سدسین نوع اول چې نصف خلط شي د کل د نوع ثاني بعضې نوع ثاني سره مسله د شپږونه کېږي شپږونه مسله شوله نصف پکې 3 د خاوند ثلثین پکې 4 عیانیو وشو سدس پکې یو دا پکې چې کم دی د مور بل سدس پکې یو دا د اخیافي نو هغه دی یو پکې د مور 8 یو پکې د اخیافي نو 9 د شپږو په ځای مال تقسیم که په 9 باندې ښځې چې عول کوي 10 ته هم دغه صورت کې ووایه خو د اخیافي د یو په ځای ډبل که 2 که چې دی حصه د سدس نه ثلث ته راشي نو ښځه مړه شوله یوې خاون پاتې دی 2 عیاني پاتې دي یوې چې کوم دی مور پاتې ده 2 اخیاپي پاتې دي 2 اخیاپي پاتې شو نصف کېږي خاوند دپاره ثلثین کېږي عیانیو دپاره سدس کېږي مور دپاره اخیاپي 2 دي ثلث دی دپاره کېږي نو دلته نصف خلط شو د نوع ثاني سره مسله د شپږو نه شوله نصف په شپږو کې 3 دا د خاوند ثلثین 4 د عیانیو 4 3 سدس پکې یو د مور 8 ثلث په شپږو کې 2 دا د اخیاپیو 2 او 8 10 نو عول یې وکړو 10 به په ځای دی چې په شپږې تقسیمې په 10 به تقسیم کې نو فإنها تعول إلى 10 دا به عول کوي تر 10 پورې وترا وشفعا وتر 7 او 9 او شفع چې هغه 8 او 10 دي واما 12 هر چې مخرج دی د 12 دولسم دا 2 مخرج دی نو فهي تعول الى 17 دی چې کوم دی یو عول پکې راځي 27 پورې وترن لا شفعا بس د کې یو عول دی چې هغه تر 27 پورې دی او دا صرف دغه وتري دی په دې کې شفع نه راځي د هغې دپاره یو مثال سړی مړ شو هلته ښځه مړه او دلته سړی مړ که چې مثلا ربع ته لاړه شي سړی مړ شو یوه تېنه ښځه پاتې شوه او 2 تېنه عیاني پاتې شو یوې مور پاتې شوه ښځه سړی مړ شو ښځه پاتې ده 2 عیاني پاتې دي او یوه مور پاتې ده ښځه پاتې ده بچي نشته د سړي د ښځې دپاره کېږي ربعه 2 عیاني دي هغوی دپاره کېږي ثلثین یوې مور ده مور دپاره چې کوم د کېږي سدس مور دپاره کېږي سدس ځکه چې 2 عیاني دي دی به د ثلث نه سدس ته واړی نو دلته ربع خلط شوه د ثلثین او د سدس سره ربع خلط شوله 12 په یتعول 7 ولسو پورې به کېږي وترن لا شفعا نو په دې کې چې ولسو ته رسې نو څو پکې طاق راځي 3 راځي یو 13 یو 15 یو 17 نو په دې کې 3 عوله راځي جب به نه راځي 14 16 نو چې یو عول مو شروع کو چې دا مثال په طور 13 ته عول کوي نو ښځه پاتې وه عیاني پاتې ورسره نو خاوند یې مړ دی یو ورسره مور پاتې ده ربع خلط شوله د ثلثین او د سدس سره مسله کېږي د 12 ده په 12 کې ربع 3 دي 12 کې ربع څو دي هلکه 3 نو 3 په 12 کې دا د ښځې شول ثلثین پکې 8 دي 12 کې ثلثین 8 دا پکې د عیانیو نو 3 د مور 8 د عیانیو 11 سدس پکې د مور په 12 کې سدس 2 نو 11 جمع 2 نو 13 مال دې تقسیم کړی چې کوم دی په 12 باندې مخرج تنګ شو عول یې وکړو د 12 نه 13 ته لاړه
دا یو عول دی چې کم تاق ته کیږي، دا یو عول دی، تاق مخرج ته کیږي 13 ته، بیا 14 ته دوی وی نه کیږي، خو تا ته مې چې دا د دې تتبع ده، د دوی استقرا ده، وی نه کیږي. نو خجې په دې کې چې بل عول کیږي تاق 15 ته، همدغه صورت کې چې خاوند مړ شي، ښځه پاتې شي، 2 عیاني پاتې شي، 1 مور پاتې شي، 1 اخیاپي پاتې شي. همدغه صورت کې اوس سره اخیاپي سیوا کا، ښځه پاتې شوه، عیاني پاتې شو، مور پاتې شو، 1 اخیاپي. ښځې دپاره کېږي ربع، عیانیتیانو دپاره کېږي ثلثین، مور دپاره کېږي سدس، اخیاپي دپاره هم کېږي سدس. نو دلته ربع خلط شوله د ثلثین سره او د سدسین سره، مسله به د باره نه شوله. په باره کې ربع 3 دا د مور، ثلثین پکې 8، ثلثین پکې 8، دا پکې د عیانیو 8 او 3 11، 1 سدس پکې د مور دی، په باره کې سدس 2، باره کې سدس 2، 2 جمع 11 13، 1 سره اخیاپي دی، بل سدس د هغه کېږي، سدس په باره کې 2 پکې ورکه بل اخیاپي ته، 2 جمع 13 15. نو مخرج تنګ شو، عول یې وکړه د باره نه 15 ته لاړه. هغه مخکینی مثال کې ښځه وه، 2 عیاني، 1 مور، 1 سره اخیاپي کا. ښځې اوس که ته بالفرض داسې وایې 16 دپاره عول نه کېږي، د هغې نه اخوا 17 دپاره کېږي. نو چې 17 کېږي دا 1 اخیاپي 2 اخیاپي کا، چې مسلې د سدس نه ثلث ته واوړي، 1 اخیاپي 2 اخیاپي کا، نو مسله بیا د ثلث نه د سدس نه ثلث ته واوړي. نو سړی مړ شو، 1 ښځه پاتې شوه، 2 عیاني پاتې شول، 1 مور پاتې ده، 2 اخیاپي پاتې دي. 1 ښځه، 2 عیاني، 1 مور، 2 اخیاپي. د ښځې دپاره کېږي ربع، عیانیو دپاره کېږي ثلثین، اخیاپیو دپاره کېږي ثلث، د مور دپاره کېږي سدس. ربع خلط شوه د کل د نوع ثاني سره، او ربع چې خلط شي د بعضې نوع ثاني کل د نوع ثاني، مثلا د شپږو نه کېږي، په شپږو کې دا 12 نه کېږي، په 12 کې ربع 3 دا د مور، ثلثین 8، ثلث 4 دا د اخیاپیو، 4 او 8 12، او 3 پکې د مور د ښځې 15، او سدس پکې کېږي د مور، په 12 کې سدس 2، نو 2 چې کوم دی جمع کې د 15 سره نو 17. نو تا ته وایي کوم چې د 12 مخرج دی دا به عول کوي 17 پورې وترن لا شفعن. دا 2 مخرج شو، 3 مخرج. و ام 24 هر چې د 24 مخرج دی فانها تعولو، دا به عول کوي الی 27 27 پورې. دکې یو عول دی صرف 27 پورې، عولا واحدا، صرف یو عول دی. جمهور په دې کې بل نه ملي، کما په المسأله المنبریه، څنګه چې دا شان د مسلې منبریه دی. دې ته مسله منبریه ورته هم وایي، دې ته مسله چې کوم دی غراء هم وایي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه تقریر کو چې کوم دی په منځ کې د هغې نه تپوس وکړی شو، هغه روان تقریر کې هغه دا او فرمیل هغه ذات دپاره حمد دی چې د هغه د ښځې حصې دلته چې کوم دی دا تسعې ته واړوله، د ښځې حصه به پکې اوس 9 رسیږي. نورې هغه شانتې مخکې تقریر جاري وساتو. نو دا په منبر باندې تپوس، په منبر باندې جواب، نو ځکه ورته مسله منبریه وایي. او دا غره د صفا چې کوم دی واضحه مسله د غونډو ته په منبر باندې واضحه کړه. نو کما په المسأله المنبریه وهي امرأة وبنتان وابوان، چې ښځې پاتې نو پته لګي سړی مړ دی، یو سړی مړ شي، یوې ښځه پاتې ده، او 2 لوریانې پاتې دي، او مور او پلار یې پاتې دي. نو د سړي مور او پلار پاتې دي. ښځې هر کله چې ښځه وه د سړي بچي شتې، نو د ښځې دپاره سمن دی، بچي شتې بنتان، نو د ښځې دپاره سمن. 2 لوریانې د هغې دپاره کېږي ثلثین، او ولابویه لکل واحد منهما السدس، د هر واحد دپاره سدس دی چې د هغې دپاره اولاد وي. په دې صورت کې مور خو سدس ته لاړه ځکه 2 بنتینې دي، او پلار دپاره سدس ویلی شي، خو دلته پلار عصبه دی ځکه چې د لاندې بچي زامن خو یې نشته. ښځې نو
مسله چې کوم دی شروع کیږي دا د 24 نه شروع کیږي او دا به اول کې 27 ته نو سمن خلط شو چې کوم دی د ثلثین سره او دارنګې چې کوم دی د سدسین سره. نو مسله به چې کوم دی د 24 نه شروع کړي سمن چې خلط شي د بعضې نوع ثاني یا د کل د نوع ثاني سره نو دا مسله اول به کوي 27 ته 24 کې چې کوم دی سمن درې 24 کې سمن دا درې وي دا د ښځې شول بنتان دي ثلثین د هغې دپاره کېږي نو په 24 کې ثلثین 14 دا د بنتینو شو نو 3 او 14 19 شو. اوس سره چې کوم دی پکې مور او پلار دي یو سدس چې کوم دی دا پلار شو نو 24 کې سدس 4 دي بل سدس پکې 4 او 4 8 او 19 27 د مخرج تنگ شو چې کم دی نو 27 ته اول وکړو د امرأة بنتان و ابوان ولا یزاد علی هذا د دې 27 نه بره چې کم دی بل اول جمهور نه مني بل اول چې کم دی جمهور نه مني البته الا عند ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنه په نسبت باندې هغه فرمایي تعول الى 31 اول کې دیشي چې کم دی 31 پورې اول کې دیشي 31 پورې چې کم دی اول کې دیشي. اوس دا چې دا 31 پورې اول کېږي هغه به څنګه وي نو امام ابو حنیفه رحمه الله د جمهور په خیال باندې 31 اول دوی نه مني صرف دغه یو 27 مني عبد الله مسعود صاحب هغه مني. بنیادی اختلاف دا دی چې وړاندې دی وی چې کله یو کس هغه محروم وي نو دا محروم بل کس محجوب کویش نو عبدالله صاحب او جمهور وی نه د هغې مثال به څنګه یو سړی مړ شو چې کم دی او د هغه ښځه پاتې ده 2 عیاني پاتې دي 2 اخیاپي پاتې دي یوې مور پاتې ده او زوی قاتل دی زوی ولګې د پلار یې مړ کړو زوی قاتل دی یا قاتل نه چې کم دی زوی رقیق غلام دی دغه زوی قاتل یا زوی رقیق آیا د اخوا ته بل کس محروم کولی شي نو جمهور احناف وی نه او عبدالله صاحب وی آو بنیادی سیز په دغه ځای باندې دی نو د جمهور په نیز باندې دغه بچی چې رقیق دی یا دا بچی چې دا قاتل دی دا وراثت نشي اغستی دا محروم دی دا داسې فرض کړ چې د سره شتې نه د سره شتې نو چې نشته ښه سړی مړ شو نو یوې ښځه ده او 2 سکه خویندې دي او 2 چې کوم دی اخیاپي خویندې دي او مور یې پاتې شوله نو چې مور یې شته دغه سړی مړ دی بچي نشته نو د ښځې دپاره بچی خو قاتل هغه په شان د نشته نو چې نشته د مور د ښځې دپاره څه کېږي ربع کېږي نو ربع کېږي د ښځې دپاره 2 عیاني د هغې دپاره کېږي ثلثین 2 اخیاپي د هغې دپاره کېږي ثلث یوې مور ده هغې دپاره کېږي سدس د جمهور چې تقسیم وایي د ښځې دپاره کېږي ربع عیانیو دپاره کېږي ثلثین اخیاپیو دپاره کېږي ثلث د مور دپاره کېږي سدس د دلته ربع خلط شوه د ثلثین او د سدسین د سدس سره ربع چې خلط شي د نوع ثاني سره مسله د چا نه کېږي باره نه کېږي نو جمهور دا د باره نه وایي د بار نه مسله کې په دې کې ربع 3 دا د ښځې ثلثین پکې 8 عیاني ثلث پکې 4 د اخیاپي نو 12 دا شول 3 پکې چې کم دی دا د ښځې شول نو 15 او یو پکې مور و سدس د مور کېږي نو په 12 کې سدس 2 دي 2 پکې د مور نو د 15 17 نو د جمهور په نسبت باندې دا مسله دا د 12 نه کېږي او دا اول کوي 17 ته سړی مړ دی نو ښځې پاتې ده مور یې پاتې ده 2 عیاني او 2 اخیاپي پاتې دي خو بچی قاتل دی نو چې بچی قاتل دغه داسې فرض که چې د سره شتې نه نو لهذا مسله به د باره نه کې عبدالله صاحب چې کوم دی
هغه حجب حرمان نه ورکوي خو حجب نقصان ورکوي. نو چې نقصان ورکوي نو بچی شته دلته د ښځې دپاره ربع نه وی سمن وی این نقصان یې وله ورکه. بنیادي څیز دا ده چې بچی قاتل دی یا بچی رقیق دی. نو عبدالله صاحب دا محروم چې بچی قاتل یا رقیقه بل ته چې حجب ورکوي نو حجب حرمان خو نه ورکوي، خو ده وی چې نقصان ورکوي یو پاڼه مخکې لاړ شالته دغه مسلک وکنه. نو چې نقصان ورکوي بچی اگر چې قاتل دی محروم دی خو دا مور ته به خپلې مور ته چې د سړي ښځه ده هغې ته به نقصان ورکوي، د ربع نه به یې سمن ته اړوي. په خپله حصه نشي اخیستی خو مور یې سمن ته ورسوله. نو یوه مور ده سمن، دوه عیاني د ثلثین، دوه اخیاپي د ثلث، او یو چې کوم دی ورسره د دې سړي چې مړ دی د هغه مور ده نو هغې دپاره کېږي سدس. نو دلته سمن خلط شوی دی د عبدالله بن مسعود صاحب په خیال باندې چې سمن خلط شي مسله 24 شوله. نو په 24 کې سمن 3 دا د دې سړي د ښځې شول، ثلثین پکې 14، ثلث پکې 8 دا د اخیاپیو دی. نو 8 او 14 د عیانیو د اخیاپیو حصه 24 دا شو، او 3 پکې چې کوم دی هغه د ښځې دي. نو 24 جمع 3 27 اخو او سره مور ده، سدس پکې د هغه دی، سدس په 24 کې 4 دي، 4 جمع 27 31. نو عبدالله صاحب 31 ته رسوي. بنیادي اختلاف یې درته وی چې دا پیدا کېږي د هغه ځای نه چې کوم محروم دی دی بل محروم کوي نو تا وی نه، حجب نقصان ورکوي جمهور وی نه، عبدالله صاحب او نقصان ورکوي. بنا په دې په دغه صورت کې چې سړی مړ دی ښځې ده، 2 عیاني دي، 2 اخیاپي دي، 1 مور ده، بچی قاتل دی. آیا دا قاتل بچی د مور سمن ته اړوي؟ جمهور وی نه اړوي، د مور ربع ده. د ښځې د لک قاتل خو مور ده خو د سړي خو ښځه ده، د دې دپاره ربع ده. نو مسله د 12 نه کوي 17 ته رسیږي. او عبدالله صاحب دی چې کوم دی نقصان ورته پې وایي نو دا مور د ربع نه سمن ته اړوي. نو چې سمن ته واړوله مسله به 24 نشي، نو بیا به دا عول کوي چې کوم دی 31 ته. نو فإن عنده تعول إلى 31 صلی الله